تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی صلی الله علیه وسلم د معراج واقعا د سیرت په کتابونو کې نقل ده او د مسلمانانو د ایمان د مضبوطیا لپاره او د مسلمانانو د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت کې د مضبوطیا لپاره د داسې قوم واقعات او تذکره ضرور وي چې مسلمان واوري او د انسان ذهنونه دې سره کولاو شي، د انسان په ذهنونو کې وسعت راشي، دین طرف ته رجحان پیدا شي، په نیک اعمالو کې تیزوالی پیدا شي. نبی علیه السلام دوم اسمان نه پس بیا سدرة المنتهی ته لاړو او دا سدرة المنتهی دوم اسمان د پاسه ځای دی. سدره په عربی لفظ کې د بیرې ونې ته وایي او د منتها معنا د اخري چې هلته بیا نور څوک پورته نشي تللی، د هر چا ختلو ممانعت د علاقې ممنوعه ورته ویلی شي. خلک وایي دا علاقې ممنوعه را دلته به اخوا څوک نه راځي به. نو منتها معنا هغه ځای چې د هغې نه منع کړی شوی چې نور څوک به نه راځي. فرشتو باندې پابندي ده، په جبریل پابندي ده، په انسانانو، په جناتو، په ټولو خلکو هلته په تللو پابندي ده، څوک تللی نشي هلته. او بیره ورته ځکه وویله چې دلته الله تعالی یو عظیم الشانه او خوبصورته ښکلې د بیرې ونه پیدا کړې ده او د بیرې متعلق په قرآن شریف کې هم آیاتونه شته او احادیثو کې هم شته چې د دې یو خاص فایده ده او د حکماو طبیبانو د بیرې د ونې فایدې ذکر کړي دي. دا د دې بیمارۍ دپاره ښه دي او دې دپاره ښه دي. او دویم دا چې خلک وایي که نه د بیرې شهد دي، د بیرې ګبین دی، په دې کې الله پاک شفا ښودي ده. او نبی علیه السلام بیا د بیرې د ونې د سدرې تذکره کړي. د نبی علیه السلام فرمایي دا بیرې پکې داسې غټې غټې بیرې وي لکه دا چاټۍ او منګي چې دا غټې غټې چاټۍ او منګي، او د دې بیرې پاڼې داسې وي لکه د هاتیانو غوږونه، داسې غټ غټ وو. او الله پاک په دې بیرې ونې له الله یو خوبصورتي ورکړې وه لکه د سرو د سپینو رنګ چې وله ورکړي او داسې سبزاداري او شینوالی پکې و. د الله رسول فرمایي زه د دې بیرې د ونې د خوبصورتۍ تذکره تاسو ته نشم کولی. هلکې نبی علیه السلام ته الله تعالی ډېر لوی بلاغت او فصاحت ورکړی و. نبی علیه السلام خپل امت ته د بلاغت او د فصاحت په انداز باندې جوامع الکلم په احادیثو کې پرېښودي دي. د الله رسول وړې خبرې کړي دي خو په هغې داسې جامع خبرې کړي دي لکه په کوزه کې چې دریاب رابند کړي. نبی علیہ السلام هم خپل ذهن او د خپل سوچ مطابق الله پاک هغه له صلاحیت ورکړی و چې هغه په یو ښه ګفتګو وکړي او هغه اظهار ما فی الضمیر وکړي. او نبی علیه السلام د بلاغت او فصاحت سره نبی علیه السلام فرمایي زه د هغې د خوبصورتۍ تذکره نشم کولی چې سدره څومره خوبصورته وه او الله پاک څومره خوبصورتي هغې له ورکړې وه. بهرحال دا د الله د قدرتونو تذکره ده او دې سره د نبی صلی الله علیه وسلم د شان شوتوالی طرف ته اشاره ده. ځکه جبریل ورته دلته وویل زه خوا نور نشم تلی بس. او نبی علیه السلام فرمایي چې ما جبریل دوه ځای کتلی دی. نبی علیه السلام جبریل علیه السلام په دوه ځای کې په اصلي حالت کې کتلی دی. یو چې کله په مکه معظمه کې او چې کله اولنۍ حالاتو کې وحی شروع کېدله
نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام په اصلي شکل کې کتلې او یو سوره نجم کې چې واقعا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يخشى سدرة ما يخشى چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سدرة المنتهى په خوا کې جبريل کتلو او نبی علیہ السلام فرمایي د جبريل چې له 600 وزري دي 600 او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جبريل یو وزر دومره غټ دی دیواله مشرق مواله تر مغرب پورې دومره لوی وزر ولې یو دا یو وزر دومره دی 600 وزر ول الله پاک ورکړي دي او جبريل انتهایی خوبصورت فرشته ده ټول فرشتو سردار فرشته ده او په دې وزر کې ورته الله تعالی شینواله ورکړي دي انساني فطرت ده انساني مزاج ده انساني نیچر ده چې انسان سبزداري خوخی شنه باغونه شنه زنګلی شنه پټي دا انسان خوخی جنت هم تک شین ده مدهامتان تک شین ده جنت هغه کې شینواله غالب ده چې د ډیر شینواله د وجه نه جنت تور ښکاري دا شینواله په دومره سیوا ده بیا نو دا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام قتل ولی شوی دی اسی دا الله تعالی ذکر کړی دی چې جبريل علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام استادو ځکه چې قرآن ورته جبريل ښودلی دی نبی علیہ الصلوۃ جبريل ته الله ښودلی دی او جبريل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښودلی د نبی علیہ السلام د قرآن استاد ته جبريل علیہ السلام او استاد قتل پکار دی چې انسان خپل استاد وګوري د استاد आवाज وپیژني د استاد شکل او صورت ورته یادي د خپل استاد عادتونه او خصلونه ورته یادي او الله ورته ځکه جبريل علیہ السلام خودلو اسینه چې خلق وای چې دته د جبريل په ځای باندې ما بل چا بلا وحی راوړي او سبه ورته ویلي غلط شوی بل فرشته راغلی یا به جنات راغلی وي نه الله پاک فرمایي د جبريل سره دومره مختشوه وو د جبريل نه علاوه بل چا قرآن نه دی راوړی در جبريل आवाज پیژندلو د جبريل عادتونه او خصلتونه پیژندل او خپل استاد ورته الله پاک په دوه مقاماتو کې خودلې د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام د خودلو بنیادی مقصد داو چې نبی علیہ السلام خپل استاد پیژني چې هغه جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دی بل دا چې د استاد مقام طرف ته هم یو اشاره ده چې کوم انسان نه سبق وای کنه داغه د خوینه نه او داغه د عادتونو نه او داغه د شکل او صورت نه تعالی خبرداري پکار ده او د استاد سره یو خاص مینه محبت او داغه به اطاعت به د شاګرد د استاد نه تپوسونه وګورئ په دې مختلف مقاماتو کې پیغمبر علیه السلام د جبريل نه تپوسونه کوي نو استاد هم په تپوس کې چیرې داسې ججک نه محسوسوي چې جبريل به راته غوسه شي او جبريل په جواب ورکول کې بخل هم نه کوي نو استاد له شاګرد له تپوس پکار دی استاد له جواب ورکول پکار دی تعلیمي قرآن او د حدیث تعلیم به اله خوريږي چې ناپوه خلک تپوس وکي او پوهان خلق جواب ورکی لقمان حکیم علیہ السلام ویناستو دنیا خلق چاپیرو او سوالات او جوابات ورکول یو سړی راغی راښکته شو وی پیژندلو هلکه دغه لقمان نه علما او تا بچی هغه ګډې بیزې ساتلې د لقمان حکیم تعلق د حبشو سره و تک تورو هغه ولق لقمان ما تا بچی ګډې ساتلې ولته نه وړي غټ سړی جوړ شوی دا څنګه سوما سبقونه دی ویل دي لقمان حکیم ورته ما په علم کې شرم نه کړي د کشر نه سبق ویل دي د مشر نه ویل دي او تپوس می کړي دي ځکه الله پاک دومره لوی په هرا کړی دی به هر حال د استاد او د شاګرد یو خپل مقدس رشته وي د استاد مثال د پلار وي او د شاګرد مثال د بچی وي څنګه چې پلار د بچی سره مینا کوي بچی د پلار سره مینا کوي د قشان به استاد ور شاګرد سره مینا کوي او شاګرد به د استاد سره مینا کوي با بار لغه به ځان له موضوع ده نو دا سره چې جبريل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام په اصلي شکل کې وکتلو په سدرۃ المنتهى کې او به نبی علیہ السلام چې وکتل کنا جبريل دومره غټه فرشته ده نو یا جبريل د سره غون شو د الله د هیبتنا او د الله د ویرنا لکه یو سړی چې پاندېری کې په پوزکی کې راغون کې او دا سیوړو کې شوی او کمزور شوی و نبی علیہ السلام فرمایي چې ما جبريل ته وکتل کنا د الله خوف فدا ستاریو د الله یرا لکه جبريل ته د الله پاک د بڑای اندازه وسبح اسم ربک الاعلى
پاکی بیانوي د خپل رب چې ډیر چت دی سبحان ربی الاعلى پاکی د رب زمون را چې ډیر چت دی سبحان ربی العظیم پاکی د رب زمون را چې ډیر لوی دی الله پاک ډیر چت مقام دی د جبريل غونتی 600 مالک فرشتہ او سردار فرشتہ هغه د الله پاک د هیبت بالکل نبی اسلام فرمایي سره غونډه شي و بالکل او ما تاسو اندازه وشولا چې په جبريل باندې الله پاک د خوف اثرات دي الله پاک عظمت او د الله لویواله دا کبریایی د الله پاک شان د وجنا جبريل دا سره غونډ شوی او دا سره پیدل ناستو بالکل د کیفیت بدلو جبريل څنګه سدرۃ المنتهى ته نږدې وو د الله پاک د ویر د وجنا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام دا سره غونډ ناستو وي لکه څنګه چې په یو معصوم باندې ویر راشي په یو حیوان باندې راشي او زی تر غونډ شو رپیږي دغه شان جبريل علیہ الصلوۃ والسلام باندې خوف او یرا او د الله کبریایی دغه په ذهن باندې وا نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته اشاره کوي چې څومره انسان غټ انسان شي زبرګ شي انا او غټ عالم هم شي او غټ سړی هم شي زبرګ هم شي د الله پاک یره چې درنه ونه وي زبرګي دغه توجه انسان پړګ د الله خوف الله پاک یره اسره پیدلو ته نو انسان یخنیو شو رپیږي دا څه د نقل کارونه دي یره شته وي په دکان کې ناشته او خراب شي نه خرڅول د الله نه یریږي خراب پیسې نه له دوکانه کې ول د الله نه یریږي دا یې پته په دکان کې لګي دا په کارخانه کې لګي دا په روډ کې لګي چې پردې زنانه را روانه بیا پته لګي د الله پاکستان نظر حفاظت وي د مست امراج ته مزل رواني زکات در باندې پر شر زکات ورکه د روجي وختونو را چې روجي نسی د مور پلار د حق وخراغه چې د مور پلار حق ادا کړي د بیبي حق ادا کړي د بچو حق ادا کړي د گاونډي حق ادا کړي ولې دا ټول حقوق فرض دي د پلار مور پلار حق فرض دی د گاونډي حق فرض دی د بچو حق فرض دی د بیبي حق فرض دی د عام مسلمان حقوق فرایض حقوق دي مونږه مسلمانان په دې په نفلونو منځونو کې ډېر تکړه شوي یو په حقوق او لبات کې کمزوري یو د هر چا حق هم په دې غاړه کې پروت دی ما نه چرته هم چا تپوس ونه کړلو په مسلو کې خلک تپوس کوي چې یاره اشراق لمونځ به څنګه نیت ځان ماله خو دا نه راځي د اشراق بله څنګه نیت په 2 رکعته نفل کوي بس وکړه هغې باندې مازدیګر بحث کړی د اشراق په مانځه باندې همدغه شان تهجد هم بحث کړی وړې خلک خبرې تپوس کوي که نه امام مالک ته وایي یو سړی په حرم کې ناست راغی وایي چې هسې سړي په احرام باندې ناماشې مړ شي نو د احرام یې پلید دی که نه دی نو امام مالک ورته له کوم ځای ویل د عراق یم وی عراقیانو د امام حسن او د امام حسین وینې ستاسو په کپړو لګېدلې دي هغه وینې تپوس رانه نه کوې او د ما نه د ماشي د وینې تپوس کوي چې د ماشي وینې چې زما په دغه باندې احرام ولګي څنګه ده او ستاسو د امام حسین وینه توی کړې ده او د هغې وینې تپوس نه کوئ نو هېڅ چا هم تپوس ونه کړلو زما پلار مړو او دومره جریبه ځمکه وه او دومره پیسې پاتې شوې او دومره کور و او زما 2 خویندې یو زه ورور وم د خپلې خور له به کمه څومره حصه ورکوم دا پښتانه کوي نه پښتانه دا خلک نه کوي چې د خور حق در سره پاتې منځونه اودسونه حجونه عمرې او ذکرونه هېڅ شی دې نه قبلېږي اول د خپل خور حصه ورکه د پلار په ستا نه غواړي د ستا د پلار په جایداد کې ته خپل پیسې خپله ځمکه ځان سره سنبال کړه د پلار کم حق دی هغې کې د خور حق دی الله وایي دا ما مقرر کړی للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم الله الله وایي زما اډر دی حکم مې دی چې 2 جنکو له به اوله حصه ورکړي او د 2 جنکو د حصې برابر به یو ورور له ورکړي مونږ پښتانه خلک ورکو نه زه چې بیا ووایم چې مونږ ټول پښتانه آرامخواره یو نو خلک بې خفه کېږو به نه د زنانو د تورسرو حصې ورکوي دا فرض دي څنګه شار دا مونځ فرض دی مونږ اسلام نه داسې لوبه ټوکه جوړه کړې ده اسلام لوبه ټوکه نه ده د یو عبادت او د 2 عبادتونو نوم نه دی د خپل پټی به خور سره نیمه او د خپل کور به خور سره نیمه هله به ستا ما ستا د ایمان پته لګي به نوم نه هغوی چا تپوس ونه کړو خیره چې د زګینې مې دا وینه راوتلې چې اودس به مې ماتې که پاک په ویم اودس خو پخوا مات دی ځکه چې که تک شر اودسونه هم وکړې خو ستا کپړې خو د خور په پیسو دي
او دس لا مسله کې اول ځان نور پاکول پکاري پر دې حق ورکول پکاري نو دا مسلې زموږ څوک نه تبوسي بهرحال نبی علیه السلام سدرۃ المنتهى ته چې بیا ورسېدلو نبی علیه السلام ته بیا مشروب پیش شوی را دلته مهمان نوازی ده نبی علیه السلام میلمستو په بیت المقدس کې مشوي ده هلته دو مشروب پیو او شرابو او په سدرۃ المنتهى کې بیا مشروب راغی 3 شیزونه پیش ولو په مشروب کې یو ورته شهد راوړل بلې ورته شراب راوړل او بلې ورته پی راوړل او نبی علیه السلام بیا پیو تلاس کړل او پی وسکل جبریل ډیر خوشاله شو بیا وی الله رسول ته فرمایل د الله رسوله فطرت طرف تلاړو د الله خو هم دقه نبی علیه السلام تعالی ته مشروب پیش شوی دی او نبی علیه السلام پی قبول کړی دی التا نبی علیه السلام په سدرۃ المنتهى کې بیت معمور بیا کتلی دی والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور قرآن کی تذکره سورہ طور کی هغه تذکره ده بیت معمور چې دی دا د پرشتو د حج ځای دی څنګه چې د مسلمانانو د حج ځای بیت الله شریف دی او په ټولو جماعتونو کې په ټولو مقاماتو کې د ټولو نه ښکلی ځای بیت الله شریف دی مخکې ویلو نبی علیه السلام به د شپې تهجد له بیت الله شریف ته راتلو کور کې تهجد به نه کولو دی د کور نه په نسبت د بیت الله کې ثواب ډېر دی او بیت الله شریف ته مسلمانانو مالدارو خلکو له عشاء وس کېږي تلل پې فرض کېږي فرض دی چې هغه بیت الله شریف ته یو ځل خو کم از کم لاړ شي او چې بار بار ځي نو ثواب دی تلل بیت الله شریف ته بار بار تلل ثواب دی بیت معمور کې نبی علیه السلام ما قتل نبی علیہ السلام فرمائے بیت معمور میں وکتلو بیت معمور چې دی دا د پرشتو د حج ځای دی او دې ته روزانه 70,000 او یا زره پرشتي دې ته داخليږي د پرشتو د بدنونو په لحاظ سره ډېرې زیاتې غټې دي مونږ انسانان ډېر واړه مثلا مثال یاجوج ماجوج دی انساني قدونه ډېر کم شولو عمرونه هم زموږ ډېر کم شولو پاکستان کې چې عمومي طور د خلکو د عمرونو شره چې ده هغه د 55 ته ورسېدله 60 چې ډېر خلک کم کراس کوي 60-70 ته چې رسي هغه ډېر کم خلک دي د 50 نه پس بیا د انسان د کمزورتۍ غټ اثرات شروع شي 55 سال کې خلک زیات طور مړ کېږي بس عمرونه زموږ ډېر زیات کم شولو د پرشتو او جسمونه هم کم دي عمرونه هم کم دي صلاحیت هم هغه شان کم دی نبی علیه السلام فرمایي ما قتل چې او یا زره پرشتې بیت معمور ته داخل شولې بیت معمور کې عبادت کولو او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې بیت معمور کې کم روزانه هر روز 70,000 پرشتې عبادت لپاره راځي نو چې نن کمې پرشتې راللې دې ته بیا تر قیامته پورې بیا نمبر نه میلاوي دومره لویه پرشتې دي الله پاک نه بیا تپوس شوی دی غالبا چې پرشتو دي تپوس کړی دی ځکه د پرشتو تعداد چې دی دا پرشتو ته هم نه دی معلوم نه جبریل ته معلوم دی نه میکایل ته معلوم دی نه اسرافیل ته معلوم دی هېڅ چاته نه دی معلوم الله پاک نه تپوس شوی دی چې پرشتې څومره دي نو الله ورته 12 معنا 12 خاندانونه او 12 قومونه دي په پرشتو کې او بیا نبی علیه السلام فرمایي چې الله نه تپوس شوی دی چې په هر قبیله کې څومره دي وکت تراب د خاورو په شان دي د خاورو حساب سره ګران دی اس انسان که شګو ته او خاورو ته کینې شمار به کی نه په هر قبیله کې دومره پرشتي دي لکه خاورو ته کین او شماره دومره لوی تعداد دی د پرشتو دومره لوی تعداد دی نبی علیہ السلام فرمایي ګورئ هلته د پرشتو منظر هم الله پاک وکتلو چې هغه بیت معمور کې عبادت کوي هلته او یا زره پرشتې روزانه وګوره څومره زره کاله وشولو او لا قیامته پورې به څومره وي نن چې کومه پرشته وکړي سبا به بل راځي بل ورځ به بل راځي بل ورځ به بل راځي بیا دې پرشتو ته دوباره په بیت معمور کې چې دی د عبادت موقع نه میلاویږي د دې وجې نه الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي چې ويخلق ما لا تعلمون الله فرمایي ما هغه څه پیدا کړي تاسو به نه خبر چې ما څه پیدا کړي دي ما څومره لوی عالم دی د دې وجې نه د دنیا ساینسدانانو ویلي دي چې د انسان
سمج د دنیا د کائنات لحاظ سره داسې دی چې د دنیا د الله پاک د کائنات 100 درجې کې نو انسانانو ته په 100% چې دی د دنیا رژینو معلومات دی 99% چې دی انسان د دنیا د عالم نه خبره دی څومره لوی عالم دی الله وی یخلق ما لا تعلمون ما هغه سم پیدا کړی تاسو ته پته نشته دی د فرشتو څومره لوی تعداد دی څومره لوی الله فرمایي کته تراب د شګو غونټې د خاورو غونټې شماري بس کینه ورته الله پاک ته به شمار خامخا معلوم وي خو زمو سره غه حساب نه چې موږ غه انسو وایو دومره لوی فرشتي الله پاک خپل مخلوق پیدا کړی دی او دې پاک پالل الله پاک ته دی مونږ خلکو له چې 2-3 بچي خدای پاک راکې کنه خزر راکې 2-3 بچي راکې بیا را باندې سترګې را باندې تورو کېږي چې خدای پاکه صابون به کم ځای نه راوړم تیل به کم ځای نه راوړم مالګه به کم ځای نه راوړم خدای پاکه دا ناجوړه شي علاج به کم ځای نه کوم بس خلکو سترګې تورې کېږي بیا د خور حصه هم د خپې لاندې کوي د مور حصه هم لاندې کوي د رور غم لاندې کوي غلام کوي دوکم کوي رشوت مالي کمیشن مالي ټول حرام خوري انسان بیا کوي الله پاک پر بنده 2-3 ماشومان دي سره او څنګه باندې سترګې تورې دي او هر حرام تلاش ورا چې الله فرمایي ما دومره لوی مخلوق دی ټول لزر رزق ورکوم تعالی بدر کوم ما سترګې تورې مکوا د مور پلار د کله ناکله ځای مګوري د مور پلار 15 بچي ولس بچي ساتي خدا بچي ډیر نه اهله دا مور پلار 15 بچي وساتل وس 15 بچي دو مور پلار نشي ساتل هغه بډاګان غریباران بچرته وی یار بچته یو کمره کې بناسي یو ځای په تپاس کې بل تپاس کې بل ځای خدای بندګانو د مور پلار 15 بچي پاللیو 15 بچي دو مور پلار نشي پالله او هر چا باندې بوج وي الله فرمایي دا ټول مخلوقات له رزق زور کوم ټول مخلوقات له ور کوم الله پاک ډیر لوی بادشاہ دی لوی الله پاک دی زموږ په زړونو کې د الله لویواله نه دی راغلی موږ تصور نه کړی چرته چې الله څومره لوی دی څومره لوی خدای دی د الله پاک څومره لوی شان دی د الله پاک څومره لوی قدرتونه والا دی الله پاک جبريل 600 وزرې ورکړي دي جبريل دومره ښکلی دی سدره د بیرې ونې له دومره خوبصورتي ورکړې ده او د بیرې ونه چې کوم پلقار کولو نبی علیه السلام فرمایي خوبصورتي نشم ویلی چې الله به په خپله څومره خوبصورته ذات دي الله پاک به په خپله څومره لوی ذات دي چې جبريل دومره غټه فرشته الله پیدا کړې ده وګورئ د الله عظمت د الله لویوالی د الله بډایي دا چې زموږ په زړونو کې راشي او دا به راځي د قرآن سره په تعلق باندې چې موږ قرآن زده کړو دا ټولې خبرې په قرآن شریف کې شته دی موږ خلک قرآن شریف نه رالو زموږ د ټولو خلکو د هر چا سره روغه د قرآن سره د خلکو ورانه ده او د چا زموږ د دیندارو خلکو سره ورانه ده موږ مزګزار خلک قرآن نه رالو او چې د قرآن خبره کوي ټول خلک سپلای لیزي راواله لکه داسې ټمبم جوړه کورګي کا ټمبم هو قدر خان جوړ کړی ته څه کوي کورګي خدای کېبلې مېبلې دا مصیبت راغله نه بس ټول خلک هغې ته ناست دي زموږ د معاشرین نه قرآن نه خلک وخت نه ورکوي دا ټولې خبرې په قرآن شریف کې دي بهرحال د نبي صلی الله علیه وسلم د سدرة المنتهی نورې خبرې لا پاتې دي او دا په دې بنیاد باندې کوو چې زموږ په زړونو کې دې سره به نور هم تاسو ته اندازه وشي نور واقعات دي پکې د الله عظمت او د الله لویوالی نور هم زموږ انشاءالله زموږ په زړونو کې به راځي چې الله څومره لوی ذات دی څومره لوی مخلوقات دي او زموږ د نبي له څومره غټه مرتبه ورکړې دی جبریل سدرة المنتهی ته نشي تللی نبي صلی الله علیه وسلم سدرة المنتهی ته رسي څومره غټ مقام دی په جناتو کو فیریانو کو هیڅوک نه دی تللی او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تللی دی الله فرمای دقه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره د مینه وکړله او د هغه سنتو خیال دی وساتلو غټ مقام به په جنت کې درکم غټ مقام به درکم یو غټه مرتبه الله پاک مسلمان نه ورکوي د نبی صلی الله علیه وسلم سره په محبت باندې دغه په سنتو باندې د عمل کولو باندې نو سنت مسواک هم دی چې مسواک دا سنت دی او سنت دا مو چې د لاره نه غنه لر کول دا هم سنت دی او د غریب تپوس کول دا هم سره سنت دی د غریب مدد کول دا هم تپو موږ مسواک د تکنه یو د بیمار تپوس لورځو نه چا غریب سړي سره 2 روپۍ مدد کوو نه موږ اسانه خبر را غونډې کړې ګران ټولې په کتابونو کې دنه زړې شوې ټول سنت باندې عمل کوو الله پاک دې
موږ په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحمن. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا